یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو من يرتد منکم سوک چې مرتد شو ووړي تاسو نه عن دینی د خپل دیننا فسوف یأتی الله نزرد چراب ولی الله جل شانه بقوم یوداس قوم یحبهم چې من بکوي دوی سره الله جل شانه ويحبونه او هغوی به هم الله جل شانه سره من کوي اذلة علی المؤمنین نرم بوي په مؤمنانو باندې اعزة علی الکافرین سخت بوي په کافرانو باندې یجاهدون فی سبیل الله جهاد بکوي په لار کې د الله تعالی ولا يخافون لومة لائم او نه بیریږي د ملامتیا د ملامتګری ذلك فضل الله یؤتیه من یشاء دا فضل د الله دی یؤتیه من یشاء ورکوي چاته چاغه غواړي والله واسع علیم او الله جل شانه فراخي والا فضل لوی علم والا دی صدق الله سورة المائدة آیت نمبر 54 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق الله مخی آیت مبارکوں کی اللہ جل شانہ ټول مومنانو ته دا حکم فرمایل چې تاسو د کفارو یهودو نصارو د دوستانی نه ځان بچ وساتئ او بیا د منافقینو ذکر هم فرمایل د هغې مذمت هم بیان فرمایل چې دوی مشکل حالاتو نه ځان بچ کولو دپاره د یهودو سره د نصارو سره تعلقات بحال ساتي دا د اسلام د مزاج خلاف دی او دغه نفاق او منافقت د وجنه د دوی ټول اعمال باطل شو ضایع شو نن آیت مبارکه کې الله تبارک وتعالى بیا مومنانو ته دا خطاب فرمای او مقصد د دینه دا د چې همیشه ستاسو په ذهن کې دا خبره دی وی چې اسلام دین اسلام د خپل بقا د پاره د افراد محتاج نه دی چې څوک مرتد شي یا اسلام پریږدي نو دین اسلام ته نقصان ورسیدا سي نه ده بلکې انسانان د خپل د وجود او د خپل د کامیابی او د خپل د بقا د پاره د اسلام محتاج دي او الله تبارک وتعالى فرمایي چې کوم خلق تاسو نه مرتد شي او د خپل دین نه وړي الله تبارک وتعالى ته پدې کې څه نقصان نشته دی الله جل شانه به نور داسې خلق پیدا کی چې هغوی به د الله تبارک وتعالى سره محبت ساتي الله جل شانه به دوی سره محبت ساتي او داسې خلق به چې مؤمنانو د پاره به ډېر زیات مینناک وي او کافرانو د پاره به ډېر زیات سخت وي او داسې د الله په لاره کې جدوجہد او جهاد او محنت کوونکي وي او د ملامتګري د ملامتیا نه به یریږي نه د چا پروا ونه کوي او دا به د الله تبارک وتعالى فضل وي په چا باندې چې وشي الله جل شانه د لوی فراخي خاون او علم والا دی فرمایا یا ایها الذین آمنوا ابن ایمان خاوندانو من يرتد منکم څوک چې مرتد شو تاسو نه ووړي د خپل دین نه د تاسو نه فسوف یأتی الله نو زرد چراب ولی الله جل شانه بقوم یوداس قوم یحبهم
چې مینه بکوي الله جل شانه دا غوي سره ويحبونه او هغوی به مینه کوي د الله جل شانه سره اذله علی المؤمنین نرم بوي هغوی په مؤمنانو باندې اعزه علی الکافرین او سخت بوي په کافرانو نو د الله تبارک وتعالى په نسبت باندې د مؤمن صفات دای دا بیانول غواړي الله جل شانه چې ماته داسې خلق مطلوب دی چې کوم خلق صفت دای چې هغه د الله جل شانه سره محبت ساتي او الله تبارک وتعالى دا هغه سره محبت ساتي والذین آمنوا اشد حبا لله مؤمنان د الله جل شانه په محبت کې ډېر زیات سخت پدې کې د الله تبارک وتعالى د دین په معاملې کې چا سره سمجھوتا نه کوي او دغه صفات الله تبارک وتعالى په صحابه کرامو کې پیدا کړو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مهنت نتیجه وا چې صحابه کرامو کې هر یو صحابي باقي کې دا کمال موجود د الله جل شانه په محبت کې د الله د دین سر بلندۍ د پاره بخپل هر څه قربانولو واشدهم فی امر الله عمر د الله جل شانه د حکم په باره کې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ انتہائی سخت نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یوې ونی لاندې آرام کړو او التکی ټیک لګولو رفته رفته چې وخت ریدو خلق با تبرک د پاره به التکی ناسدل التکی به منځونه شروع کړو التکی به ټیک لګو تبرک د پاره چې کله د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دور خلافت راغلو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه اونه کټ کړه چې تاسو ته وشو نو د ارشاد فرمایل چې نن لګیا د دلته کې خلق دی اونې نه تبرک حاصلې او رفته داسې وخت براشي چې خلق د دې اونې ته سجدي شروع کړي زه عمر دا اونه کټ کول شم خو د الله دین په ورانېدو نشم کتی نو د الله د دین په معامله کې انتهایی سخت د الله تبارک وتعالى په محبت کې د دنیا و ما فيها ارس قربانول دي ته وي حقيقي ایمان مونږ تاسو کیفیت داوي چې زمونږ د سترګو په وړاندې د الله حکم به ماتيږي زمونږ واده د الله جل شانه د ناراضګۍ په صورت کې وشي زمونږ غم زمونږ خادي زمونږ ټول رسم او رواج د الله د دین د الله د حکم خلاف وشي مونږ خو ګورو وینو او چې کله سوال وشي چې یاره دا کم کار کیږي لګیا د الله د دین خلاف دی پدی باندې د الله ذات مونږ نه ناراضه کیږي پدی واده کې دا رسومات دا د هندوانو دی دا د يهوديانو دی دا د عیسایانو دی او پدی خادي کې دا د اساس بدعات دی رسومات دی پدی باندې د الله ذات مونږ نه ناراضه کیږي نو مخکې جواب ملو شي چې یاره سوکو د معاشرې نه مجبور یو د خلکو نه مجبور یو د خزو نه مجبور یو خزو سره نه کیږي او اختلاف جوړیږي کور کې خفګان جوړیږي نو د خزو نه مجبوری ده د برادرۍ نه مجبوری ده د قوم خلکو نه مجبوری ده خلق بسوي دا محبت نه دی يحبونهم ويحبونه دا الله چې کوم محبوب خلق وي دا غوي په وړاندې کچري ټول دنیا ناراضه کیږي پروا نشته دی خود الله ذات ناراضه نشي ہو جائے اگر سارے خدائی بھی مخالف کافی ہے اگر ایک خدا میرے لیے ہے توحید تو یہ ہے کہ مولا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ټول دنیا د خفشي ټول خپل خپلوان د خفشي ټول نارینه زنانه د خفشي ټول قوم قبیله برادری د خفشي خو چې د الله ذات مانه ناراضه نشي دي ته وی ایمان او دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مزاج دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله ودرېدو هر طرف ته وی آی پی پروتوکول ورته ملو دی صادق او امین ورته وی د ټول مکه خلک خپل امانتونه ورسره دي او ټول فیصله په غ باندې کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د صفا په غونډې باندې ودرېدو د شرک خلاف आवाज اوچت کو قول لا اله الا الله تفلحون حق وینا شروع کړه وړومبي د خپل تر طرف نه د کانو باران شروع شو بد دعاګانې شروع شوې مخالفت شروع شو د قتل سازش د جلا وطن کولو سازش د قید کولو سازش دا ټول ارس شروع شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ترال المشرکین ترتا ابو طالب سے ترال چې خپل دا اوراره زموږ د مخالفت نه منی کا
کدی مال او دولت غواړي د ټول مکی مال او دولت به راجمع کو دته به ورکو دی به زموږ سرداري زموږ ټول مال او دولت ټول زیات مالدار ودی او کدی مشرق غواړي د ټول مکی سردار به جوړ او کدی رشتہ غواړي ټول مکی جنکی به ورته حاضر کو دی په لاس کې دی موږ د پنیکا کې ورکو او زموږ مخالفت نه کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله د تر د خلینو دا وریدو ارشاد فرمایل چې زما د غزاد باندې قسم وی چې د چا په قبضه کې زما ساده کدوی نور په یو لاس کې ما نور کې دی په بل لاس راته سپوږمۍ کې دی او ما ته وی چې د خپل د میشن نه رستو شه نو یو قدم به هم رستو کې نه دم اگر چې زما سرم قربان شي د خپل میشن نه نو دی ته وی عقیده توحید دی ته وی د الله محبت دی ته وی د دین لپاره قربانی دا سینا چې په مانځ کې زدا ویم چې د الله تبارک وتعالى سره موږ تاسو روزانه په هر وتر کې دا وعده کوو ولکه نصلي ونسجد والي استاد پر موږ کوم استاد پر سجده کوم واليك نسعى ونحفظ استاد طرف ته درمنډ کوم تا ته ځان در رسوم ونرجو واليك نسعى ونحفظ ونرجو رحمتك استاد رحمت امید ساتم او دغه دوی قنوت کې موږ د الله سره دا وعده کوو چې ونحفظ ونترك من يفجر یا الله چې څوک ستانه فرمانی کوي هغه سره بزما تعلقات نه هغه سره بزما دوستانه نه هغه سره زما خپل تعلق ختموم او چې کله د منځنه فارغ شو ټوله ورځ ټوله شپه هغه خلکو سره زموږ دوستانه وي د زړه مینم وي تعلق وي غب شپ وي چې کم د الله نه فرمان دي کم په رشوت کې مبتلا ای کم په سود کې مبتلا ای کم په زناکاری کې شراب خوري کې مبتلا ای د الله باغی سره د الله نه فرمان سره هغه سی غب شپ او هغه سي دوستانه هغه سي تعلق سره زمون پروا نه چې بيد د الله دشمن دی د الله د احکام مخالفت کوي د الله سره علی الاعلان جنگ کوي او د الله تبارک وتعالى نافرمانی علی الاعلان او اخکار کوي د سره زولي دوستانه وکم دا خدای الله تبارک وتعالى سره وفا نشوا زمون یو دشمن وی او یو کس زمون غ دشمن سره ګرځي را ګرځي خپل کور ته راولي مونږ هغه سره دوستانه ختمو بيد زما دشمن سره ګرځي نو یو کس د الله تبارک وتعالى صراحتا مخالفت کوي احکارا او بیا هغه سره دوستانه ولي وکم نو چې هغه سره دوستانه کوم نو یقینا زما د الله جل شانه سره مینا نشته دی یا کم ده نو د مؤمن شان دای چې يحبونهم ويحبون الله جل شانه بدی سره محبت کوي دی د الله سره محبت کوي اذلة علی المؤمنین نرم بوي په مؤمنانو باندې عزت علی الکافرین سخت بوي په کافرانو باندې دا د مؤمن شان په کار دی چې د کافر مقابله کې بس سخت نرمي بنه کوي چې کوم سره داسې وي چې کافر سره مینه کوي او کافر تمرور وي کافر د پاره پسړه کې نفرت نه کفر د پاره پسړه کې نفرت نه نو معلومی کې دا چې د زړه کې ایمان نشته دی یجاهدون فی سبیل الله دی به جهاد کوي په لار کې د الله تعالی ولا يخافون لومۃ لائم او نه بیاریږي د ملامتیات د ملامتګر نه چې کوم خلک ملامت کوي نو د دې د چا ملامتګری د ملامتیا نه ویریږي نه دا د مؤمن شان وي ځکه چې کله یو سړی حق بیانوي نو څوک به مخالفت کوي څوک به موافقت کوي او الله تبارک وتعالى چرته هم یو کتاب هم داسې نه نازل کړي چې ټولو منلي او الله جل شانه یو پیغمبر هم داسې نه درالګري چې ټولو منلي همیشه مخالفت شوی دي او موږ تاسو کوم کلمه ویو لا اله الا الله لا اله اول نفذ د شرک د ټولو معبودان باطلو اول نفذ چې څومره معبودان باطله دي د کفر او د شرک په ټولو باندې اول رد دی لا اول نفذ الا الله رستو دی اثبات رستو دی اول نفذ اول به د شرک نفي کې اول به په شرک باندې لعنت وي اول به په مشرک باندې لعنت وي د شرک نه بیزان بچ کې هغه نه بعد به اثبات کې الا الله نو لہذا چې کوم ملامتیا کوون کې وي دا غي د ملامتیا نه به یریږي نه ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د الله فضل دی چې الله جل شانه چاله خوخی ورکړي دغه د الله مینا او مؤمنانو سره نرمي کافرانو سره سختی د الله په لار کې jihad او دغه سي د ملامتګری د ملامتیانا نه یریدل ځکه چې همیشه چې کله یو سړی حق وي او په حق باندې وي نو دغه مخالفین به هم وي دا کې دي نشي دا خود منافق نه خدا چې ټول ورته واه واه کوي جی کوي او داد ور کوي مخالفي څوک نه ځکه داسي خبره داسي تقریر داسي وعظ داسي نصيحت کې دي نشي چې هغه مؤمن تم منظور وي او کافر تم منظور وي مشرک تم منظور وي او موحد تم منظور وي
متبع سنت تم منظور وي او بدعتي او فاسق فاجر تم منظور وي دا کی دي نشي نو همیشه چې یو سړی په حق باندې وي نو مخالفت به کیږي مخالفت به برداشت کوي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر تواصي بالحق بکې د حق وصیت به خلکو ته کوي نو چې خلکو ته د حق وصیت کوي نو مخالفتونه به کیږي عداوتونه به کیږي نفرتونه به کیږي سازشونه به کیږي نو تواصوا بالصبر ورسره به صبر هم کوي نو لہذا الله تبارک وتعالى فرمایي چې کوم خلکو کې دا صفات وي الله جل شانه سره دوی محبت ساتي دا الله محبت د پاره هر څه قرباني نو الله جل شانه هم دې سره محبت ساتي مؤمنانو د پاره نرم وي د کافرانو د پاره سخت وي د الله په لار کې jihad کوي او د ملامتګری د ملامتیا نه یریږي نه ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا د الله فضل دی چې کوم خلکو ته د صفات الله جل شانه ورکړي ځکه والله واسع علیم الله جل شانه فراخي والا او فضل والا علم والا دی یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو من يرتد منکم سوق چې مرتد شو ووړي تاسو نه عن دینی د خپل دیننا فسوف یأتی الله نذر د چراب ولی الله جل شانه بقوم یوداس قوم يحبهم چې من بکوي دوی سره الله جل شانه ويحبونه او هغوی به هم الله جل شانه سره مینا کوي اذله علی المؤمنین نرم بوي په مؤمنانو باندې اعزه علی الکافرین سخت بوي په کافرانو باندې یجاهدون فی سبیل الله جهاد بکوي په لار کې د الله تعالی ولا يخافون لومة لائم او نه بیریږي د ملامتیا د ملامتګری ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء دا فضل د الله دی یؤتیه من یشاء ورکوي چاته چې هغه غواړي والله واسع علیم او الله جل شانه فراخي والا فضل لوی علم والا دی صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين